کړی زمونږ هېڅ څه نه دي پکار زمونږ یو پلار پکار دی دا څنګه ایسي ډیسي زما د پلار بدل یې وانخېستو زما تره بدل یې وانخېستو زما تره یې زما پلار یې داسې مړ کړو د هغه نه یو بل کټ شو زما پلار داسې راګېل شو چې مذهب راګېل شو او موږ ورته ولاړو او دوی یتیم دوی داسې مونه وایي چې دا بچې دي او موږ زما پلار یې داسې مړ زما پلار یې 10 ډزې ویشتې دی موږ به وایي کم کور کې کم ګوډ اواز کوو چې زما پلار څه شو زما پلار خو زما مور خو یې بیخي کونډه کړه که نه زما پلار خو به بیا موږ هم څه کولی به زموږ هېڅ څه نه دي پکار موږ به نهار اوسېږو موږ به مړه کړی خو زما پلار چس به نه مړ کړو زما مور یې کونډه کړه موږ به چا ته وایو بابا غېرې که موږ غریبانانو پلار مور به موږ له ډېره مینه راکوله پلار به مې موږ له ډېره مینه راکوله زما تره ته وګوره دا دوی به موږ ورته څه وایو چې ستا پلار څه شو زما مور پلار یې ډېر ژر زیږېدلی دی زما یو ورور دی موږ به چا ته بابا وایو موږ له به څوک د بابا اواز راکوي زما مور خو یې کونډه کړه موږ خو یتیمانان شو دغه حال یې زموږ زما پلار د کاره ستړی رالو او زموږ سره به یې ډوډۍ خوړه موږ ته وایي چې وایي بچو ځان تیار کړه چې چکر نه ووځمه زما تره ته وګوره دوی خو به د چا د خولې نه غږ نه خځو د چا سره یې اوسه پورې جګړه نه ده کړې او زما پلار تره ته وګوره دوی داسې مړ کړو رخپه یوه نه وه زما پلار یې 6 ډزې ایښتې دی زما تره به موږ له مینه راکړي او زما تره به موږ له مینه راکړي خو هغه به بیا موږ ته ګورې نه څه به کوي زما تره زما تره خو زړه زوری زوری شو موږ مې تره ته به ووایو چې پاپا زموږ پاپا خو دا دی موږ به سبا غټې شو موږ به وایو چې زموږ پاپا دا دی زما پلار یې ډېر مړ کړو زما پلار چې موږ له مې پلار نه راووتو زما د پلار دا کلمې بهر راووتې وې وی زما قاتل په رڼا ورځ لکه پیرې غیب شي ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي بادشاه دی قدرمنو کتونکو د ملکن ډیویژن په خاوره بټخیله کې موجود ما چېرته چې د نن نه 3 ورځې مخکې یو ظلم شوی دی 2 ورونه ډېر په بېدردۍ سره قتل شوي دي زه وایم پوره به صرف د دغه 2 ورونو وګینې هغه څوک ظالمان چې راغلي وو هغوی خو سر یې پټولو دومره ګولۍ راوړې وې چې 28 ډزې وایي دا یو ورور رښتې دی دا بلې 2 ډزې ایشتې دی یو 2 خورکۍ زمونږ کونډې شوې یو 6 بچیانې زمونږ یتیمانان شو یو بچنګې بل یتیم شو چې دا 2 میاشتو د دغه بچي ګناه څه وه چې د هغه نه په دغه کم عمرۍ کې هغه خپل پلار واغستو هغه مینې ته واغسته د هغه جهان یې واغست چې هغه د هغه دپاره ټوله دنیا وه په پښتونخوا کې که موږ وګورو د ظلمونو یو نه ختمېدونکې سلسله روانه ده موږ هم ستړي شو والله دا خلک هم ستړي شو په کیمرو په مایکونو په انټرویانو ورکولو دا پښتانه ستړي شو د انصاف چغې وخو خو انصاف د چا نه وغواړو انصاف به صرف یو باچا کوي چې هغه بره دی او هغه سړي ته ډېر صبر کوي هغه انسان له ډېر مهلت ورکوي خو د هغه پکړ بیا داسې دی چې هغې نه خلاصې د چا نشته زمونږ په پښتنه معاشره کې چې څومره سیاسي خلک دي دا په مخ د ځمکه نعوذ بالله ځان ته خدایان وایي دغه خلک که د دې دنیا نه لاړ او د دوی دا غرور تکبر ختم شو زه دا پښتنه معاشره وه واپس دغه شان د مینې محبت هغه ماحول به واپس جوړ شي ورورولي به څنګه چې زمونږ دین اسلام موږ ته وایي چې ټول مسلمانان تاسو ورونه یې نو رور چرې هم په خپل رور باندې ډز نه کوي خپله ماشومه او ورېره نه یتیموي په دلته دا کیس داسې شوی دی چې زما نه هغه خبرې هېرېږي ډېره بښنه به غواړم تاسو نه دغه بچنګیانو ته چې ګورم د هغوی هغه سلګو ته چې ګورم هغوی پلار غواړي موږ به وایي چا ته پلار وایو دغه بچنګۍ وایي چې موږ به چا ته پلار والو څه بچنګۍ دلته پلار غواړي او یو پلار خپل بچي غواړي دلته دا واقعیا عجیبه شانتې ده ډېر ظلم شوی دی ورځو به دغه مشرانو کشرانو سره به خبرې ترې کړو د هغوی دغه بچنګو سره په معمولي خبره د ماشومانو په زباني تکرار باندې جګړه شوې ده پکې وینه توی شوې ده 2 ورونه پکې شهیدان شوي دي او باقي زخمیان دي یو ماشومه چې دغه ګاونډ کې به ژوند کوه هغه مذوبه وه اورو چې هم پکې لګېدلې ده او زخمي ده ډېر ظلم شوی دی الفاظ دلته ختمیږي چې دغه بچنګیانو ته ګورو دوی سره خبرې ترې کوو څه نوم دی زویه ادنو څه نوم دی زویه ادنو څه چل شوی بابا چېرته تللی هغه خاورې ته ورکوشو دا ولې چا ایستې ځکه ظالمان دا څوک و بچیه څوک و بچیه جاړه مه خبرې وکړه څوک ده دا ډزې وکړې ستا په پاپا ډزې ډېرې وکړې ته ولاړه وي تا کتل بابا ته د
د ماشومې په سترګو کې راغلي اوښ کې د خپل ریاست نه د خپلو ریاستي ادارو نه خپل پلار غواړي خو د احساس کمی دی وایي څه به احساس ته چا د اوښکې وکړي او چا چې په ژوند چېرته جړلی نه وي قسم مې دی په الله چې دلته موږ ته احساس کېږي موجود وي خو هغه خلکو ته ولې نه کېږي ستاسو په کور کې به دومره ماشومان نه دا قطره قطره بچیان چې د فرشتو مقام لري په دې معاشره کې د دوی به څه بد کړي د چا سره چې دوی نه دغه ماشومان یې کونډ کړل هغه بابا یې ته واغېستو بچیه الله به رحم وکړي تاسو له به الله انصاف درکوي ته څنګه یې زویه ستا څه نوم دی سلیمان تا بابا مړ شو دا چا څوک ده سړی تیزې خبرې وکړه سړی راغلی دا په څه باندې جګړه وه ته کور وې تا د بابا کوم خبر دی بابا دې یادېږي تا له بېسه راوړل څه کار به کوو بابا بچیه ډای دی بچره دغه وخت کې چېرته نه رالې کار ستړی رالې کار نه تا لیدل چې بابا باندې ډزې کولې څه چغې والې بیا څه به وې ډېر پښتانه دي ګوري ډېر خلک هم دا وخت ګوري بچې تا خو دومره میچې ورنې خو څه وې خپل فریاد جړه دغه ماشومان دي څه په 16 15 نه پوهېږي خو بیا هم پلار پېژني رشته پېژني مینه پېژني محبت پېژني بچې ته څنګه یې تا څه نوم دی مروه څه چل شي دا راته ووایه وړو جګړه جګړه د چا وه ماتره زامنو ښه نو بیا راغلی زما پلار یې ایسته پکې ووجنو نه کار نه ستړی رالو ښه دغه ټایم کې رالې ته ویې په مخه باندې څه وسه مشینانو ټوپکې تمانچې څه مشینان مسلمان او څوک څوک چې ویشتل پکې زما تره او زما پلار و او تاسو ورته وتښتېدل موږ ورته ولاړو موږ ته ایسته موږ ته ویې ته نشه کوه مې زمزه کومه هغوی درته ویل زما مور یې کونډه کړه زما مور یې زما د مور نه خپله پټه واسه زما مور یې بیخي کونډه کړه زما چاچي کونډه کړه موږ خو چاته هېڅ څه نه ویلي زما پلار خو ډېر راجس سړی و زما تره خو د خولې نه غږ نه شو راکولی هسې یې رانه مړه کړه زما پلار وګوره هسې یې مړ کړو زموږ له خو به مې پلار یو 2 روپۍ راوړی که نه زموږ هېڅ څه نه دي پکار زموږ یو پلار پکار دی دا څنګه ایسي ډیسي زما د پلار بدل یې وانخېستو زما تره بدل یې وانخېستو زما تره یې زما پلار یې داسې مړ کړو د هغه نه یو بل کټ شو زما پلار داسې راګېر شو چې مذهب راګېر شو او موږ ورته ولاړو او دوی داسې مونه وایي چې دا بچې دي او موږ زما پلار یې داسې مړ زما پلار یې ډېر ډزې ویشتې دی موږ به یې کور کې کم ګوټ اواز کوو چې زما پلار څه شو زما پلار خو زما مور خو یې بیخي کونډه کړه که نه زما پلار خو به بیا موږ هم څه کولی به زموږ هېڅ څه نه دي پکار موږ به نه ورسېږو موږ به مړه کړو خو زما پلار چس به نه مړ کړو زما مور یې کونډه کړه موږ به چا ته وایو بابا غیرې که موږ غریبانانو پلار مور به موږ له ډېره مینه راکوله پلار به مې موږ له ډېره مینه راکوله زما تره ته وګوره دا دوی به موږ ورته څه وایو چې ستا پلار څه شو زما مور پلار یې ډېر زیږېدلی دی زما یو ورور دی موږ به چا ته بابا وایو موږ له به څوک د بابا اواز راکوي زما مور خو یې کونډه کړه موږ خو یتیمانان شو دغه حال یې زموږ زما پلار د کار نه ستړی رالو او زموږ سره به یې ډوډۍ خوړه موږ ته وایي چا وایي بچو ځان تیار کړه چې چکر نه ووځمه زما تره ته وګوره دوی خو به د چا د خولې نه غږ نه خځو د چا سره یې اوسه پورې جګړه نه ده کړې او زما پلار تره ته وګوره دوی داسې مړ کړو رخپه یې ونه وه زما پلار یې شل ډزه ایښتی دی زما تره به موږ له مینه راکړي او زما تره به موږ له مینه راکړي خو هغه به بیا موږ ته ګوري نو څه به کوي زما تره خو زړه زوری زوری شو موږ مې تره ته به ووایو چې پاپا زموږ پاپا خو دا دی موږ به سبا غټې شو موږ به وایو چې زموږ پاپا دا دی زما پلار یې ډېر مړ کړو زما پلار چې موږ له مې پلار نه راووتو زما د پلار دا کولمې بهر راووتې وې بس د وخت ظالمانو تاسو دا کړي که نه ده د اسمان ته راشي قسم په خدای
دا اسمان ته رسي قسم په خدای دا کړي کې د وخت ظالمه تا به الله رانیسي او داسې پکړ دی د الله چې قسم په الله چې هغه نوسي کړوسي به د یاد ساتي ستا به دغه انجامي که ته په دې دنیا کې د پیرغون په شان حیثیت لري او ته دومره غرور تکبر کوې چې ته دغه ماشومانو نه پلار علي تره تې علي تا خو سر په ټولو باندې دومره پایر دی کړی چې لاروي دې پکې شتي دي خو الله به د دوی ژوند نور هم لیکلی په دې دنیا باندې دوی بچ شوي دي دغه بچی بار بار وایي چې زما پلار او زما پلار زه به چاته پلار ویم زما مور یې کونډه کړه دا قسم په الله چې دا څوک دلته په دې موقع موجود که نه او وړی د غوښې نو په زړه کې لارې کوي دا کړي کې والله ډېرې خراب کړو دغه ورور دی د تره مثال چې کوم دغه د پلار خو که ترار څومره هم خوږ شي نو پلار د پلار مینه موږ لیدلې په دې دنیا کې الله دې په موږ او په دوی باندې خپل خصوصي رحم کې څنګه وروره ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ملګرو تاسو د ټیم ډېر شکرګزار یم تاسو راغلئ او تاسو زموږ تپوس وکړو بړخیله کې میډیا ډېره زیاته میډیا ده خو ټوله د پیسو میډیا ده زه بار بار د خلکو ته وایم دې میډیا والو ته وایم دا ټوله د پیسو خلک دی زموږ په دې ځای کې په دې کې کم نه کم یو 15 کسان به وي نه هېڅوک هم نه دي راغلي بغیر ملکن ولنسوم دی شاکر الله صاحب راغلی په پیله ورځ باندې هغه شاکر الله صاحب راغلی دی کله چې موږ د عملي روډ ته راوباسله هغه راغلی او زموږ پروګرام چلولی دی او الله دې هغه سره خو شاهد خان به ما له ډېر غټ لاس راکړی دی زیات کار زه د شاهد خان به ستاسو د خیبر ټي وي وه زه ډېر شکرګزار یم تاسو راغلی تاسو زما غږ اواز چوت کو زموږ د غریبانان یو موږ د دوی د هېڅ هم نه یو موږ د دوی د اواز نه یو خو زه د خپلو مشرانو ته ای سی ډي سی ته د ظالمانانو ته دوی ته وایم چې دا خلک چې دی دا د دوی خلک دی دا د دوی پیسې ورکړي دا د پیسو خلک دی خو تاسو د الله نه به تاسو به ورځئ که نه به ورځئ څنګه چې زما دارونه دا خو شهیدان شوه خو ستاسو به څه مثالي تاسو به مرداران خښېږئ پر قبرونو کې ولې تاسو انصاف ونه کو تاسو مونږ بوتلي دي کورتۍ هم بوتلي چې تاسو به زموږ هلته د قوم تاسو به د خیرخواهۍ په تاسو باندې به مور پلار سبقونه ویلي چې بهی تاسو به لاړ شئ او تاسو به د قوم تاسو به د دوی خیر ساتئ خو تاسو خو په ناخیره کې تاسو صرف جبونو له زور ورکړی دی پیسو له جوړ کړی ظالمانو په دې پیسو قسم په خدای کو خلاص شئ ورنګو کو په دې پیسو خلاص شئ زه تاسو دا زما د مشرانو ته کم واکداران دي د هغې ته زما خواست دی چې تاسو زموږ مدد وکړئ زموږ الله مدد کوي خو تاسو را سره راچوت کوئ تاسو آواز واورېدی تاسو زموږ د دې ماشومانو آواز واورېدو زه تاسو ته بھرپور سوال کوم منت ته کوم چې بهی تاسو زموږ خیرخوا جوړ شئ راشئ زموږ سره په شریک په دې غم کې شامل شئ مونږ انصاف غواړو مونږ هېڅ نه غواړو پیسې زنګ نه دي پکار زنګ هېڅ هم نه دي پکار مونږ صرف انصاف غواړو چې زما دا وړې د بل په شان دی واړه ماته پاتې شوه دا ټول زما زوی اسره یم بل هېڅوک یې اسره نشته الله اسره دی دا مسله څنګه مخې ته راغله تاسو څه دومره غټ مسله د وړو مسله وه واړو یو بل وټکو بیا لاړو زما زوی په څوکۍ کې ناست و هغه راپورټ لیکلی دی چې کله د راپورټ په دوران کې راپورټ ختم شوی دی د کور نه په تیرینګ راغی وایي بهی راشه بهی پولیسو ته وایي دا راپورټ والا په بازار کې ګرځوه د ګاډي پسې ګرځوه د څوکۍ په ګاډي پسې او دا تو ته میلاو که بهی زما په موبایل کې پیسې بیلنس ختم شوی تاسو وګورئ تاسو میلاو کړئ دا پولیس والو وی دا زما دا زوی ګرځېدو او په چاپېره پولیس کته د راپورټ څوک نه و چې راپورټ راغلی وی ولې چې دا پولیس رامنځته شوې وي دا جګړه به نه وي که نه خو چې دا پولیس رامنځته ما راپورټ ولې کوو ما د خپلې خیرخواهۍ لپاره د غونډګان دي د علیف احمد بچي دي د امیر مقام کسان دي د امیر مقام غونډګان کېنولي دي دا صدران دي دلته کېنولي دا په موږ باندې مشران کړي دي ظالمانو دا خو ستاسو پارټۍ دا خو ستاسو د پارټۍ کسان دا خو ستاسو تبای پسې زه نواز شریف صاحب ته هم دا خواست کوم چې دا تاسو راوستي دا غونډګان هم راوستي دي بیګم مریم نواز صاحب ته هم دا خواست کوم شهباز شریف ته هم دا خواست کوم دا غونډګان تاسو راوستي دي ظالمانو دا ستاسو د پارټۍ خلک تاسو نه دي راوستي دا تاسو یو غونډګان خلک راوستي په موږ هم مشرانو کړي په موږ هم نالت کړي دي زموږ د وژلو دپاره هم دا راوستي چې بهی دا به غریبانان سبا وژني او موږ به غونډګیري کوو باقاعده انصاف نومې ټکې خو موږ ډېر اورو خو دا انصاف په پاکستان کې شته تا ته به میلو ما ته به الله انصاف راکوي دوی به ما له څه انصاف راکړي څوک دلته راغلي د هغه واقع ما له هېڅوک هم نه دي راغلي ما ای سی ډي سی راشي سوري شمار سوري څو دي په کور کې او کمرې څو دي په کور کې او په کم جامې راواله او ورځې څو شوي دي لکه دا مړي چې ما کړي دي په ما د کوره تاویږي د هغوی د کوره پرون مې ایسي راغلی او ما ورته ویل تېره زنانه راوله بې شرمه کوی ما په کوټه کې بند دی که دا سړي بس پخپله په شرمه د لاسه راځي هغوی نه وایي دا د پښتنو خبره نه ده ما دا کو د غریبانانو نه شوي د غریبانو چرګ به دې هم بوتلی
بوتلې به یې وکړو نه به یې وبوتلې خلک زورور دي پیسه ده ورسره پیسې دی ورسره زورور خلک دي دا ای سی ډي سي دوی ماتاب دي ناست دي ورسره ټوله ورځ ناست دي د لوی ټول پولیس ورسره ناست دي نو زما بس دغه وکړي مدد زه دوی خلکو نه مدد نه زه د الله نه مدد غواړم بل دا کم مشران چې زما پرې کورسۍ بره ناست دي زه هغوی نه مدد غواړم چې بهی زما سره انصاف وکړي دا بچي ستاسو هم شته دا الواد تاسو هم شته دا مرګ تاسو له هم روان دی دا به تاسو به هم دي ځای له ځای څنګه چې زما د وروڼه خو شهیدګي نصیب خو ستاسو به څه نصیب کېږي الله دې رحم وکړي کتونکو یو خبره کوم یو چېرې د خان سره به دغه چې کوم دغه تالي سټ دي دغه سرکاري افسران دي اے سی دی ډي سی دی ایکس واي زیډ چې څومره سرکاري خلک دي درځم دغه ټول تالي سټ دي چې کوم سرکاري افسر د خان په دیره کې ناست و هلته یې چمچتوب کو پوه شه چې دا تالي سټ دی دا پیسه چود دی دی به تاله څه انصاف درکړي څه به دغه درکړي دنه چې یو سړی پیسه لي یریږي یاره وایي دی به دغه بدلي وکړي پیسې به راباندې ورکړي هغه چېرته دی خلکو له راځي خو دعا کوئ چې پښتنه معاشره کې مایکونه والا ډېر شوي څوک پرپسې ملنډې کوي څوک څه وایي څوک څه کوي دي موږ به راځو د دوی اواز به اوچتو دنیا ته به ږدو انشاءالله یو باچا شته چې به انصاف کوي په دې دنیا د انصاف تمه به رچا نه وکړو چې کوم د انصاف ټیکهداران دي د انصاف چغې وایي هغه په خپله په دغه کرسو ناست دي ظلم زیاتی هم هغوی کوي چې هغوی د څه زیاتی وکړي انصاف به رچا نه غواړي خو یو باچا شته به په ورځ د قیامت ډېر ښه انصاف کوي دا یو ورور راسه ولاړ دی تاسو یې څه ورور دا خو زمونږ بس ټول عزیزان خلک یو په دې علاقه کې چې راسونه خلک دی دا ټول غریبانان خلک دی او دا د یو بل رشتې دي د یو بل سره ناسته ولاړه ده ظلم شوی ډېر دې باره کې څه وایي انتهایي ظلم شوی دی چې مونږ یې څونه ووایو نو لکه دا کم دی د هغې وجه دا ده چې دا بې ګناه کسانو دا محنت مزدورۍ والي دي که تاسو په دې غرونو کې وګورئ نو دا خلک ټول چې دي نو دلته څوک کاڼي ماتوي څوک ګیلکاري کوي څوک دا خلک د ټوپک د کلچرل نه د عدالت نه د دې نه واقف نه دي او نه چې دي نو د دې خبرو سره د دې وابستګي شته که د دې خبرو سره دا خلک اهل وي یا د دې وابستګي وي که نه نو نن به په دې ادیرو کې دا چغې نه والي خو اصل خبره دا ده چې د دې خلکو صرف یو الله دی او د الله ته نظر دی او الله ته کاته دي محکمو ته ګوري څوک ورته وایي دا سړی چې دی کار راشي څوک ورته وایي دا به کار راشي بلکل دام کنفیوز شوي دي د دنیا قسم خلک راځي پسې د دنیا خبرې کېږي خو دوی کنفیوز په دې خبرې دي چې د دوی څوک شته نه دا غریبانان خلک دی دوی محنت وکړي دوی دښمني وکړي دوی څه چل وکړي لکه کم طرف ته لاړ شي په عدالت کې ځان نه چلیږي په تاڼه تحصیل باندې ځان له کمزوري په د الله په دې نظام کې چې نو دلته هم کمزورې ولته هم کمزورې نو دا کومه چغه چې شروع ده دا کوم پکار چې شروع دی دا کوم د خلکو د مخې چې دا کوم خبرې شروع دي نو صرف او صرف د انصاف طلبګار دي چې موږ ته انصاف میلاو شي او هغه انصاف کم ځای دی لکه صرف د انصاف نوم دی دلته او نور انصاف نشته دی وروره دا خلک دی دا دی مړه شو دا دی د خپل کور مخې ته قتل شو خو لکه هېڅ چا هم د اوسه پورې داسې پلس رپورټ وانه اورېدو صرف د خبرو پورې محیط ده چې صرف خبرې قدرتې کېږي دا چل به وشي دا به وشي خو نور زورورو له چې دی نو نه څوک لاس وروړي شي نه وروړي وله او مطلب نه چې دی نو هغه قانون شته هغه پاسداري نشته دی دلته چې لکه کم د یو دوه انسان دپاره د انسانیت دپاره چې کم سیسټم دی نو هغه مونږ نه ګڼو مونږ آیا د لکه دا خلک د دې ملک باشندگان نه دي دا چېرته لاروي راغلي دي دلته آباد شوي دي زه درته قسم خورم د دې خلکو مشران چې دي نو 140 سال په عمر کې دلته داسې یو مشر پکې هم شته په دې مقبره کې چې هغه د 140 سال په عمر کې وفات شوی دی لکه دا دونه محبوس خلک وو دلته د اوسه پورې د ډز او د جګړې او دا خو ډېرې لویې خبرې دي دلته چا د خولې تکرار قدرتې نه دی کړی دا خو ټول غریبانان خلک دي په خپل محنت پسې په خپل رزق حلال پسې چې دي نو غونډه ورځ ګرځي او منډې دي او ترړې دي دا خلک څه خبر دي دا خلک د ډزو نه او د مرګونو نه او د داسې ناڅاپه حادثو نه څه خبر دي په دې وجه باندې چې دی نو زموږ اعلی حکامو ته حکومت وخت ته دا اپیل دی چې یاره په دې کې کښېنئ په دې کې د سالیسۍ کردار ادا کوئ دا خلک داسې مه پرېږدئ دا داسې مه مجبوره کوئ چې دوی هم راپاسي لکه د دې ډېر غټ قوم دی دلته د دوی ډېر غټ خاندان پروت دی دا داسې د لارو ګودرو خلک نه دی خو دوی صرف د دې قانون پاسداري کوي چې آیا داسې څوک به مي چې زموږ په منځ کې ترمنځ شي او دا کومه غټه ثانیه چې راغلې ده د دې په منځ کې څوک داسې څوک وي چې لکه هغه روغوالي طرف ته بوځي امن طرف ته بوځي دغه خبرې نشته دی دلته بس ظلم به کېږي او بس ظالمان به خپل کار کوي او خبره به ختمېږي مهرباني کتونکو دا ماشومان چې کوم دي که نه داسې زمونږ کورونو کې هم ستاسو کې مې دا چې کوم د وخت حکمرانان دي د چا په لاس کې د واک اختیار د سټیک هولډر دی ریاستي ادارې چلوي د بچیانو ته چې ګورم والله مانه خبرې ورځم دغه والد صاحب سم خبرې کوم دا کم شهیدان دي دوه
خو دغه ماشومانو ته چې ګورم نو والله ته به چېرې دا چپړه لږه راکړه دا چپړه لږه راکړه دلته هم چپړه شلېدلې دلته هم شلېدلې نو تاسو سوچ وکړئ دا خلک دښمني وکړي که ځان له وړه پیدا کړي سیر وړه پیدا کړي د ګټې وټې چې کوم وو خو د خاورو لاندې شو دغه یو سپین ږیری کاکا دی او دغه یو ورور دی نو دا دښمني پالل او دا ډېر ګران کار یې یعنې هر یو سړی دا وایي چې یاره زه چا مړ کړم زما ورور چا مړ کړو پکار ده چې هغه خو اول په ملک کې ادارې شته ریاست شته قانون شته دوی د هغې احترام کوي ځکه ټوپک نه رالېږي دومره به ګران نه چا نه به کرۍ راوالي دا سر به ولوشیندي خو دوی د قانون احترام کوي د دې ملک د ادارو احترام کوي تاسو ته سترګې په لار دي تاسو نه د انصاف طلبګار دي نو که تاسو کې ذره غیرت ومي او دغه بچو ته هم د خپلو بچو په نظر وکتو خپل ځان باندې راوړئ که نه چې یاره دا زمونږ ورونه دي دا زمونږ بچیان دي او ستاسو د کور نه داسې غبرګې جنازې وځي نو څه به در باندې تېرېږي نو په خپل یې راوړئ او دوی ته انصاف ورکوئ مشکله ده خو بیا هم زموږ دغه ریکویسټ دی موږ د هغه تخبې نه راغلي دا خلک نه ما لوټ راکوي نه پیژنم نه ما پیژني خو د الله د رضا دپاره ول راغلي تاسو لوټ درکړی دی په دغه کرسۍ چې کم ناست دا د دې غریبانانو د برکته ناست یو څو ورځې پس به بیا راځئ ګوړ به ټکوئ چې یاره کاکا اوټ راله راکړه په کومو سترګو به دې پوښتنو ته مخامخ کېږئ د هغه ورځې نه ویرېږئ چې دا خلک تاسو پسې ډانګي راولي په مخم کې چې په کومو سترګو راغلي کاکاجي لږ رامخکې شئ دغه بچیان هم ځوانان بچیان هم د خاورو لاندې شو کله چې بچیان واړه یې ورو ورو قد ته رسي چې د پلار قد ته راورسي د پلار به یې دغه دغه چې یاره ملا به مې دمه شي دا مې ملاتړ به جوړ شي چې بچیان دنه په دغه عمر کې لاړ شي داسې ماشومان هم درته پاتې شي نو پړه به یې د پلار څه تېرېږي سیبا زما د بچي دا زما شپږ بچي دي او دو خو ما په خوښۍ زمانه بیل شوي خو دا بچي مړه شو دا زما سره یو ځای و دا زما سرمایه وه دا زما سرمایه وه ما دوی ته کاتلو اوس ما سره دا غم پیدا شو زه د علي محمد زامنو ته وایم چې په کور کې بچي شته که نشته تاسو به بچي یو که بچي به نه وي تاسو د خپلو بچو ته وګوره او دې ته وګوره تاسو چې دا کم ظلم وکړو نو زه به ماښام به ما دوی کتل چې د بچي به راشي او دا شپږ جنکۍ دي نو دا چې به یې تلو نو سهار وختې به یې ورسره پلار 100 روپۍ کېښودې چې ته دا 100 روپۍ واله او ته دا سکول ته ځه اوس په دوی هغه 100 روپۍ څوک ورکوي زه خو په مزدورۍ نه وتی یم سپین ږیری یم زه خو مزدوري هم نشم کولی چې زه مزدوري وکړم او زه دوی هغه شی راوړم بله خبره زه دا ډېره کومه امیر مقام صاحب ته وایم چې ستا په بټخېله باندې زما د هسپتال شاته تقریبا 500-600 کورونه دي ته به څنګه راځي او ستا سړی به راځي چې بهی ماله ووټ راکړه او ماله مطلب دا دی چې راشه دوی ټولو مقدارانو ته زه دا وایم چې په دې طرف باندې که تاسو بیا آینده دپاره ولې چې ما ته دا 100% پته ولګېده چې د هغوی سپورټ دی ستاسو طرف نه د هغوی سپورټ دی که د هغوی سپورټ نه وی اوس پاکستان نیوی شوي وو نو ما په خپله ډېر نږدې مې امیر مقام لیدلی سره زه میلاو شوی یم زما ګورامبر نوم یې را بړخېل نه زه سره په چوربړ خول کې هغه ټیور لګوو او زه سره میلاو شوی یم هغه ته زه دا وایم چې په دې طرف باندې به ستا واکداران څنګه راځي چې ماله ووټ راکړه چې زما یې دونه ماله دغه ونه کړو دا خو هغه څوک سپېړې شی نه و زما د بچونو کلمې بهر پرتې وي او په مړینې به ډزې کول او ډېر زر ډزه یو کس شتو دا خو انصاف نه دی کته دې شو دغه ځوانانو بچو ته چې مشینې ورته نیولې او تا ورته ولاړو دغه په خدای یقین وکړه او د خدای بنده بنیم چې اول پر خپو ویښ زه ولاړم چې خدای دنه ماشین څنګه زه ونیسم او دې دوی ته مې کتو دا پړخېدله نو زما نه بار ته ډېر شي زما په دې اړه باندې درد راغلی ما ته دغه شی یادېږي چې دا یو چې ونو دا مې لکه پټسېټ ومې نه لیدو دا کم چې زما په مخ کې یو دا پړخېدو نو ما ورته کتل نو ما له دغه ډېر افسوس راځي د قیامته پورې په دې کې ما بیماري ولګوله ما په دې اړه باندې چې کله راځي نو درد راشي او زه کله کښېنم او کېلم پاسم نو زه دوی ته دا خبره کوم چې یاره امیر مقام صاحب ته دا خبره کوم چې تا کم خلک راوستی دی او په دې ځای کې کېنولی دی او تو به بیا به تو دا راځي او دا خلک به زما راځي زه یو کس نه یم ما 180 کاله زما په دې ځای کې زمونږ شوي دي زما دونه نسب دی چې دنیا نسب دی خو موږ حکومت ناسې نه کوو چې یاره موږ یو غیر قانوني کار وکړو چې بیا څوک راپاسي چې یاره بهی که تاسو دا کار کوئ دا غلط دی او که غلط نه دی موږ دا کار کولی هم شو خو موږ ځکه نه کوو چې موږ حکومت قانون په دې کې نالو او نور موږ نه کیس چلوو نه بدله اخلو هېڅ نه کوو ما دا شی الله ته پرېښودی دی الله پوه شه الله پوه شه دا ما د الله یو عدالت ته پرېښودی دی او به د الله خوښه ده چې کم ټایم کې به دیو باندې عذاب راولي او دغه یو زه به الله ته د شپې غږ کوم 3 ځله چې ماله انصاف راکړه بس انشاءالله الله به انصاف درکړي کاکاجي کتونکو چونکې ورځ د جمعې ده او بیانونه سټارټ شو نو زموږ دا خبرې مناسب نه دي چې نور یې وکړو ځکه چې مولیان صاحبان لګیا دي هغوی خو ستړي شو په ممبرونو باندې په نصیحت باندې خو نصیحت زموږ په پښتنو چېرته اثر کوي
چې کوم د ټوپک لوبغاړي دي هغوی به ټول عمر لوغړن ګرځي د دوی به سکون نه د شپې یقین وکړه کوم کس چې ټوپک لا اغوستی دی دغه ګردنۍ غاړې ته کړې ده دغه اورې لاسو ته کړی دی او د چا خونې ورانه کړې ده د دې خلکو خوب نه دا په ګولو د کېږي د دې خلکو سکون نشته دوی سکون برباد شوی دوی په خوب کې چغې وي که ودم شي په ګولو چغې وي په خوب کې یریږي خو بس باچا ته هم سترګې دي هر ځای کې چې ظلم شوی موږ تلي خو دا ظلم ډېر زورور د دغه بچیانو چغې چې ما بېګا واورېدې والله چې ډېر زیاتې خراب کړوس چې رالو نو هغه چې څه خبرې وې خو لاړې هېرې شوې غم ډېر زورور دی راشئ پښتنو د دې ظلم خلاف आवाज اوچت کړئ په خپل کور یې راوړئ دغه شان بچیان ستاسو کور کې مې د دې ظلم خلاف که موږ پښتانه د دوی سره ونه درېدو الله چې نن زما په کور مړاتلی شي سبا ستا په کور مړاتلی شي او د حکومت نه زمونږ هېڅ تمه نشته چې دوی به موږ له انصاف راکړي د انصاف یو ذات دی خو انسان ته ډېر زیات صبر کوي خو د هغه پکړ بیا ډېر سخت دی دا چې کوم دی د ده دوه ترونه د خاورو لاندې شو دغه بچیان چې کوم د تره بچیان دي دغه یتیمانان شو دوی سم خبرې کوي ته خیر وره خیر ده شکر دی محمد عثمان په موقع وي عثمان د په موقع نه ما خو زه څوکۍ تلم ما راپورټ کړی و مونږ خو وایو چې د هلکان خو دا خو لاړه مړه شو کور کې راته داسې ماتن جوړ دی چې یو لویږي بل لا لویږي بل لویږي بل لا لویږي یو هسپتال ته رسو بل ډاکټران ولا راولو دا خو شو په کور کې داسې ماتن جوړ دی داسې ماتن چې څوک په 2 بجې د شپې راباسي او څوک په 3 راباسي او څوک په 4 راباسي دا درېیمه څلورمه ورځ ده چا خوب په سترګو نه دی لیدلی خو چې په 2 بجې ماشوم راباسي چې زما بابا سي شو په 3 بجې ماشوم راباسي چې زما بابا سي شو مونږ ته ستا بابا راځي مونږ ستا بابا ته لیوت به راشي یو بانه ورته کوو کله ورته بله بانه کوو په کور کې داسې ماتن جوړ شوی دی چې کله یو بوزو کله بل بوزو او ډېر ظلم یې کړی ډېر زیاتې را سره کړی دی خو بس ټول الله دې ورسره پوه شي او موږ خو هېڅ هم نه یو موږ خو غریبانان خلک یو خو الله دې ورسره پوه شي او الله دې ورته خپل انصاف کوي الله به انصاف کوي هغه ډېر غیرتي باچا دی هغه هلته نه شپارخ چلېږي نه پیسه چلېږي هېڅ هم نه چلېږي هلته ستا عمل چلېږي انشاءالله د سپین ګیري کاکاجي ته به موږ چې څنګه د مولیانو صاحبانو نه اورو دا اوس هم لګیا دي چېرې د سپین ګیري نه د سپینو ډکو نه الله نه حیا ورځي نو هغه به څنګه دوی ته انصاف نه ورکوي به خو د ما خو تاسو ته وړاندې مې چې الله پکړ ډېر سخت دی خو انسان له ډېر صبر ورکوي چونکې دا خبرې ما نه هېرېږي ډېر بښنې سوی یم ډېر څه په زړه راځي خو بس هېرېږي الله پاک د خپل بندې څه د اویاو میندو نه سیوا وي نه کوي نو دا هم بنده دی هغه چې کوم ظالم دی هم بنده دی خو صبر ورته کوي او چې به یې کله پکړي نو هغه به ډېر سخت وي هر وره وایي تاسو څه بس زه به څه ووایم خپل د موبایل نمبر ووایه ډېر پښتانه داسې شته چې هغوی که تاسو سره په دې کې منډه تړله وي تاڼه تحصیل کړي تاسو سره دغه بچیان درته پاتې وي تاسو سره مرسته کوي ودرېږي دسه نو خپل د موبایل نمبر 0334 930 6370 ستاسو او یو 0334 930 6370 دا د نمبر تاسو خپل نمبر مو 0347 96 97 366 مهرباني کتونکو په سکرین باندې دغه نمبر چې لیږي په دغې به تاسو انشاءالله د دوی سم ملاتړي کوئ ځکه چې شپږ یتیمانان دا پاتې شو یو بل دی دا 2 میاشتو دی 2 خویندې کونډې شوې نو که د چا مالي مرسته کېږي هم دوی سره وکړئ ځکه چې بلا منډې تړلې قیسې قطارې دوی ته اوس ور په غاړه شوې په کور کې هر وخت به غم غم خو لاړی خو د خاورو لاندې شو غرونه الله وبخل شهیدان شو خو په کور کې دوی ته چې اوس کم غم پاتې شو نو څه ویم که دا تر عمره دغه کاکاجي نه هېر شي یا د دغه رونو نه هېر شي غم ډېر زورور دی خو الله دې دوی له صبر ورکړي موږ د دوی دپاره دعاګو یو الله دې انصاف هم دوی له ورکړي په دې دنیا دې مولا الله انصاف ورکړي په هغه دنیا خو بېشکه چې هغه غیرتي باچا به انصاف کوي خو نمبر یې په سکرین چلیږي پښتنو د دوی سره خپله ملاتړي وکړئ مرسته ورسره وکړئ منډه تړله ورسره ووهئ په ورځ د قیامت به الله پاک موږ تاسو ټولو نه تپوس کوي چې یاره یو ظلم شوی د هغې خلاف ته اواز نه اوچت کړی د ظالم اول وایي په لاس باندې مخنیوی وکړه که په لاس نه په خوله باندې وکړه که په خوله باندې نه د ایمان هغه آخري کمه درجه چې دا لړکې ورته بد ووایه نو دې کار ته که څوک هېڅ هم نشي کولی په لړکې ورته بد ووایي ظلم شوی نن په دوی دی سبا په ما او تا هم راتلی شي په پښتنه معاشره کې د ظلمونو یو نه ختمېدونکې سلسله شروع ده وجه دغه ده چې په پاکستان کې قانونونه دوه دي د غریب سړي دپاره ځان له قانون دی د مالدار سړي دپاره ځان له قانون دی که په لاس کې د پیسې وي اختیار د سره وباچایي ګرځه چې څه کوې که نه غریب وي نو که ته یې چېرته په نسوارو کې هم ګیر کړې نو والله چې 3 میاشتې درباندې جیل تېری او په چیتره به سرمن واړی نو الله دې زموږ د پښتنو په حال رحم کړي الله دې دغه کورنۍ ته انصاف ورکړي او الله دې زموږ د پښتنو معاشرې نه دغه ظلمونه ختم کړي الله دې زموږ پښتنه معاشره د امن یو کور جوړ کړي ټول پې امین ووایي د الله په امان